که مونږ او تاسو دا غواړو چې زمونږ بچي منځګزاره وي نو اول به مونږ منځونه په خپله شروع کوو. که مونږ خپې اوږدې کړي او بچي ته وایي بچیه جومات ته لاړ شه، نو د بچي په ذهن کې دا سوال چکراویږي ښه چېرې که دا مونځ څه ښه کار وی نو زما دا پلار ولې نه ځي. بچیه سبق له لاړ شه او بچیه نشې مه کوه، او دی په خپله چې کوم دی نو هغه چرس او پوډر او چې څومره لعنتونه دي په هغې باندې ککړ دي ښه. نو دا ګوره یاد ساتئ چې کله مشر ورانی نو بیا به کشران، قرآن حکیم مونږ او تاسو ته دا ویلی دي، بیا به کشران دا به د گمراهۍ په لار باندې رواني. شاعرو فرمایل وی اذا کان الغراب هدات قوم، اذا کان الغراب هدات قوم سيهديهم الى ارض الجياف. وی چې کله کارغه د قوم مشر شي نو بیا به د خپل قوم به کم خوا بوزي، دا به مردارو طرف ته بوزي ښه. نو بهرحال قرآن مجید د ابتدا نه تر دې ځای پورې نو دا ټول عقاید، اعمال، اخلاق، حلال او حرام ډیر مفصل انداز کې مونږ او تاسو ته بیان کړل. اوس د اخیری سورتونه چې یو د سورۃ الفلق او یو د سورۃ الناس، د دې مختصر ترجمه هغه ستاسو خدمت کې ذکر کوم، او هغه دا وه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باندې یهودیانو یو پیره سحر وکړو، غلط تعویذونه یې پې وکړل. ځکه تعویذونه کې صحیح هم شته، په هغې کې غلط هم شته. که یو عالم دین دی او هغه تعویذونه لیکي او د قرآن پاک آیات مبارکه لیکي، ځکه ته یې ښه پېژنې چې دا ښه پاک عالم دی، او دی چې کوم دم درود کوي یا تعویذونه لیکي نو دا د قرآن پاک په آیتونو باندې لیکي. مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه په کتاب لیکل دی اعمال قرآنی، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه په کتاب لیکل دی عملیات عزیزی، او د الله تعالی مبارک نمونه پاغي باندې دمونه کوي، تعویذونه کوي. نو دا یاد ساتئ دا تعویذونه ګوره ټیک دي، هغه دم درود صحیح دی. او یو داسې انسان دی چې هغه په خپله قبله نه پیژني، اللهم انا ولنه ورځي، او د قرآن پاک په مطلب باندې او په خپل موز باندې نه پوهېږي، بلکې نه جمعه پیژني او نه چې کوم دی نو قبله پیژني. او یاره بس وی ډېر زیات تعویذونه کوي، نو دی بس تعویذونه کوي چې دی په خپله د قرآن او حدیث نه واقف نه دی. نو دا ګوره یاد ساتئ هغه غلط تعویذونه هغې ته بیا وایي سحر، هغې ته وایي جادو، هغې ته وایي ټونه، او هغې ته مختلف چې کوم دی نو هغه بیا حرام دي، هغه ناجایز دي. او دا کار چا شروع کړی؟ دا یهودیانو شروع کړی. نو په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سود نشو، حسد ورسره وکړو، د بې سودۍ د وجه نه په هغه باندې تعویذونه وکړل او جادو یې پې وکړو. د هغې جادو اثر دا و چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم به یو کار نه و کړی او ذهن مبارک کې به یې راته چې ګینې دا کار ما کړی دی. دا یو بیماری وه، هغه بیماری د علاج دپاره الله رب العالمین دا دواړه صورتونه راولېږل. کور ته راغی ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه او د هغه لوڼه دي جینکۍ، هغې پې باندې دا جادو کړی دی. او په څه کې کړی دی؟ وی دا د پیغمبر علیه السلام د ویښتو مبارکو څه حصه ورته میلاو شوی و. دې وجې نه مونږ او تاسو ته حکم دا دی چې کله دا ویښتو وخورئ، سړي دپاره مثلا د سر ویښته یې وخورئ، ځکه د ګیرې ویښته خو به نه خورئ، هغه خو ارتاول دا خو ډېره غټه بې ادبي ده، خو چې د سر ویښته دې وخورئل نو دا به هم بې ځایه نه ارتاوئ. ښه زنانه که سر منګزۍ ویښته ووتل نو دا بې ځایه، ځکه دا چاته په لاس باندې ورشي او په هغې کې غلط سحر او جادو کوي. نو د پیغمبر علیه السلام ویښتو ته میلاو شوي دي او د منګزې مات غاښونه دي، هغې له یې غوټې ورکړي دي فی بیر ذی اروان، یو شړ کنډر کوی دی او هلته کې یو ګټه لاندې کړې ده او بله باندې کړې ده او په هغې کې ایښي دي. پیغمبر علیه السلام چې راپاسېده صحابه کرام یې ولېږل،
واقعي هغې له غوټې ورکړې وې 11 غوټې ورکړې وې ښه او الله رب العالمین دا دواړه سورتونه راولېږل په سورة الفلق کې 15 آیتونه دي او په سورة الناس آخري په هغې کې 6 آیتونه دي 5 جمع 6 11 یو آیت به وي او یو غوټه بس پړدلې کېده یو آیت به وي یو غوټه بس پړ او چې کله من الجنة والناس وي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي زما دا وجود داسې کولاو شو لکه یو سړی چې جا بند په بند تړلی او هغه چې کوم دی نو د پړي نه پرانه ځي ښه